بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة کی بیان دفاع مرکزی مسئلو چراغی دفاع قرآن کریم نازل شروع هغه دفاع ټول پیغمبران راغلیو چې هغه تعارف د الله پیژندلو و د الله رب العزت چې الله رب العزت صحیح طریقې سره وپېژندلی شي اول دعوه ذکر کړه چې الوهیت صرف او صرف د الله دی الہ صرف الله دی دا مسله مرکزی مسله وه او جنگی مسله وه هغې باندې یو دلیل وي چې د هر څه پیدا کوونکی الله دی نو چې څوک خالق وي پیدا کوونکی دی خالق چې وي نو هغه الہ وي دویم صفت ذکر کړو او دویم دلیل د ربوبیت د الله رب العزت چې الله رب العزت د کائناتو او د انسان رب دی دریم دلیل بیان کړو د رحمانیت د الله رب العزت درې نظامونه بیان شو یو نظام خالقیت دویم نظام ربوبیت او دریم نظام رحمانیت څلورم نظام ذکر کړي او څلورم دلیل په دعوه باندې چې مالک یوم الدین اختیارمند الله رب العزت ته اختیارمند واقدار یکی یوازې الله رب العزت ته یو مناسبت دا شو چې دا په دعوه باندې څلورم دلیل چې الوهیت د الله دی الہ فقط یک یوازې الله رب العزت دی ځکه چې واقدار او اختیارمند هغه دی مالک یوم الدین واقدار او اختیارمند یک یوازې الله دی دنیا کې د بل چا واک او اختیار نشته د ټولو نه غټ اختیارمند انسان ښکاري او د انسان د اختیار هم د انسان په اختیار کې نه دی انسان په خپل اختیار کې بې اختیاره دی یعنی انسان په لاسو نیول کې په خپو تک کوي خو د دې اختیار هم انسان سره نه دی الله رب العزت وغواړي د لاسونو نیول به نه وي او د پښو تګ به ختم وي او د سترګو لیدل به نه وي د غوږونو اورېدل به نه وي نو اختیارمند الله دی معلومه شوه چې الہ یک یوازې الله دی
بل څوک د عبادت او د حکومت لایق نشته. دوی مناسبت دا دی چې د نظام ربوبیت او د نظام رحمانیت لازمی نتیجه دا ده چې داسې یو ورځ پکار ده چې هغه د فیصلې وي چې الله رب العزت په هغې کې د خپل تربیت او د خپلو نعمتونو باره کې تپوس وکړي چې چا شکر کړی دی او چا شکر نه دی کړی، چې الله کوم تربیت را لېږلی و او کوم رحمت یې را لېږلی و، چا د هغې باندې عمل کړی دی او چا پې عمل نه دی کړی، چا هغه احکام ټکراو کړي دي او تاو کړي وو او چا په هغه احکاماتو عمل کړی دی. د هغې لازمي نتیجه وه چې یو ورځ د بدلې را روانه ده، یو ورځ د بدلې را روانه ده، ځکه یې ورپسې راوړو مالک یوم الدین. درېیم ربط دا دی چې انسان لکه څنګه الله پیدا کولو ته د الله تربیت او د الله رحمتونو ته محتاج دی، دغه شانته انسان د الله رب العزت عدل و انصاف ته محتاج دی، د الله رب العزت عدل و انصاف ته محتاج دی چې انسان عملو کی دنیا کی هم انسان عدل و انصاف ته محتاج دی، او پس د مرګ نه هم د الله رب العزت عدل و انصاف ته محتاج دی. دنیا کی پکار دا ده چې داسې یو نظام وي چې هغه د انسانانو نه د هغوی د عمل تپوس وکړي چې دا تاسو ټیک کوئ که غلط کوئ، او انسانان عدل و انصاف په هغې باندې هغوی مکلف کړي او مجبوره کړي چې خامخا به تاسو عدل او انصاف کوئ. هغه نظام خلافت ته، هغه نظام خلافت ته چې داسې یو نظام دنیا کې پکار دی چې هغه د ظالمانو سره احتساب وکړي او هغه چې دی نو د زورورو لاس ونیوي او د مظلومانو دپاره د عدل او د انصاف مطالبه وکړي. داسې یو نظام دنیا کې پکار دی، هغې ته نظام خلافت وایي. نو بیا یو داسې رس پکار ده چې د حاکمانو نه هم تپوس وکړی شي، د خلفاو نه هم تپوس وشي چې تاسو انصاف کړی او که نه و کړی، او د عدل او د انصاف کوم قانون الله را لېږلی و نو هغه تاسو جاري کړی او که نه و جاري کړی. نو یو ورځ پکار ده چې هغه د نظام والا نه تپوس وکړي چې تاسو سم کار کړی و، انصاف هم فراهم کړی و او که انصاف هم نو فراهم کړی. دا الله نظام تربیت او الله چې کوم نظام را لېږلی او رحمت و، نو اوس به د بادشاهانو نه د وزیرانو نه د هغوی نه یو تپوس رس پکار ده چې د هغوی نه تپوس وکړی شي چې تاسو نظام قائم کړی او که نو قائم کړی.
ورپسې راوړو مالک یوم الدین. بل مناسبت دا دی د خالقیت شرح پر ربوبیت باندې کیږي. پیدا کول الله وکړل، د هغې وضاحت او شرح دا پر ربوبیت باندې کیږي، او د ربوبیت شرح او وضاحت پر رحمانیت کیږي، او د رحمانیت د هغې شرح هغه په مالکیت او د اختیار او د انصاف سره کیږي. دا هر یو د بل وضاحت دی. بل مناسبت دا دی درې نظامونه یې راوړل: ربوبیت، رحمانیت، مالکیت. احسانات درې قسمه وو: یو احساناتو سابقه پخوانی، دویم موجوده دي، او دریم را روان دي. نو سابقه احسانات بیان کړل چې وړوکی الله لوی کړی، رب العالمین. بیا دویم احسانات راوړل موجوده، اوس چې در باندې کوم راولیږي دا هم د الله دي، الرحمن الرحیم. را روان چې کوم دي نو هغه هم د الله دي، مالک یوم الدین. را روان احسانات هم د الله دي. بل مناسبت دا دی چې یو مربي وي، خالق پیدا کوونکی ده، یو صفت د تربیت پکار دی، یو د شفقت پکار دی، دریم صفت والا پکار دی تنبیه په لغزش او په غلطۍ باندې. یعنی یو استاد دی، هغه کې درې صفته پکار دي. یو پلار دی، هغه کې درې صفتونه پکار دي. یو چې هغه شاګرد کمال ته ورسوي، په دمه دمه د هغې اصلاح وکړي، تربیت یې وکړي او بچی کمال ته رسوي. دویمه هغه ده د بچي سره شاګرد سره شفقت پکار دی، مینه، محبت او شفقت پکار دی. او دریم هغه له یو قوت پکار دی چې هغه تنبیه په لغزش باندې ده، چې هغه څپېړه هم ورکولی شي او زورونه کولی شي چې دا کار دې ولې کړی دی. تنبیه په لغزش هغه هم کولی شي. الله زمون خالق دی. دا صفتونه الله کې بطریق الاکمل او بطریق الحقیقت دی. الله مربی دی، رب العالمین. الله رب العزت کی شفقت دی، الرحمن الرحیم. او دریم الله رب العزت تنبیه په لغزش کوي، مالک یوم الدین. دا څلورم صفت د الله راوړو، مالک یوم الدین. مالک دې ځای کې دوه قرأته دي، د دې وجې نه یې لیکلی داسې دی چې د میم د پاسه یې ولاړ دبر کړی دی. نو دا وړوکې زبر ویلو جایز دي. مالک او ملک ور دې دواړو معنی بدل دي. مالک د ملک نه دی، ملک چې دی لکه یو سړی څادر والي
یا پټې واخلي دا د هغه ملکیت شي د هغه شي. چې قرأت د نیمګرما ووایي الف ورسره ووایي بیا به معنا واکدار او اختیارمند کوي. مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د بدلې، واکدار د ورځې د بدلې. او چې کله د دویم خیرت وي مالک، نو مالک د ملک نه دی، ملک بادشاہی، ملک بادشاہی. ملک بادشاہی بادشاہ اللہ دے. چې قرأت دی وی مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د بدلې. چې قرأت یو وای او معنا بله کوي نو غلطه ده. مالکی دی وی چې مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د بدلې معنا غلطه ده. مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د بدلې معنا غلطه ده. چې کوم قرأت وای نو معنا به حق کوي. مالک یوم الدین واکدار او اختیارمند د ورځې د بدلې. په دې دواړو کې کوم یو اولاد دی؟ دا دواړه صفتونه د الله دي. اختلاف د قاریانو صرف د اولاد د غیر اولاد کې دی. یعنی مالک ویل غوره دي او که مالک ویل غوره دي. مالک ویل غوره دي. نو ځینو قاریانو صاحبانو هغوی ویلي دي چې مالک ویل غوره دي. دا د کوفي قاریان دي. هغوی وایي مالک ویل غوره دي. او ځینې قاریان چې د بصري دي هغوی وایي مالک ویل غوره دي. تفسیر عزیزی کې شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی ډېر ښکلې وجې ذکر کړي دي. ولکه د قرآن کریم په رڼا کې دا دواړه صفتونه د الله دي. مالک واکدار او اختیارمند ته وایي. لکه ته د چا د سر مالک شوې نو ته شپوک او مکانا بلکې هغه سټ ته وهلی شي. لکه فرض کړه یو سړی د یو غلام مالک شو یا د یو غوی مالک شو، نو په دې غوی کارون کولی شي، حلالی یې نو حلالولی شي، ځکه دا د ده دی. نو هر قسمه تصرف پکې کولی شي. مالک بادشاہ وي نو بادشاہ د امر او د نهي د هغې تصرف کولی شي چې وکړه او مکړه دا ویلی شي. خو لکه اغستې ستا نه اغستې نه شي. لکه ستا یو څادر دی او هغه ستا دی، بادشاہ حکم وکړو وایي دا مه په سره وه، نو حکم یې ومنه دی په سره وه. بادشاہ وی پساری کا پساری کا، بادشاہ وی دا صدر دی بل ورکا، حکم یو مانا. و بادشاہ ساستان دا صدر جبران په زور اغسطلی نشی. داغی شی په سر کې داغی اختیار نشتا. بادشاہ چی وی هغه حکم کوي. د دې وجنا د کوفی قاریان وی چې مالک اولاد دی، ځکه مالک ته شامل دی او مالک ته نه شامل. خدا ما وی چې الله نه بهر کی، الله بادشاہ دی نو مالک هم دی، الله مالک دی نو بادشاہ هم دی. دواړه صفتونه د الله دي. دواړه صفتونه د الله دي. اولنې صفت چې اختیارات د الله دي، ملک د الله دی د من زیر، یعنی په دې دنیا کې چې څه دي اوچه ده لونده ده بره ده ښکته ده، محسوسات دي معنویات دي چې څه دي نو دا د الله دي.
دا دا اللہ دی بندگانو سره دا امانت دی دا بندگانو لا یو کار لور کړی دا د انسانانو خپل نه دی هر څه چې دی نو دا د الله دی زمکه د الله دا اسمان د الله دی نور د الله دی سپوږمۍ د الله ده ورځ د الله ده شپه د الله ده نو دا د الله دی د الله ملک دی دا یو صفت شو قرآن کریم کی اللہ رب العزت اختیارات ځان له ثابت کړی دي او د غیر نه نفي کړی دي چې مالک او اختیارمند الله دی ځان له ثابت کړی دي په لفظ د له او د لله باندې دا یو طریقه ده له ما فی السماوات و ما فی الارض لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا ارس دا اللہ دی ارس چیزی دا اللہ دی دا یو طریقہ دا دویم دا چې کمدنو په تفصیل سره یو ذکر کړی دی نو وایي چې دا ارس دا اللہ دی سورۃ النمل کې وایي وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ دا ارس چیزی دا اللہ دی دا ارس شدید دا اللہ دی دارنگی دا پا صفت دا قدرت پانے ذکر گئی لکا ان اللہ علا کل شیء قدیر ارس شدید دا اللہ دی قدرت و طاقت پہ دا اللہ دی دا صفت دا غیر نہ نفی گئی اختیارات تصرف و ملکیت دا د غیر نه نفي کوي چې د نور چا آزاد اختیار نشته لکه موږ وویل کله انسان چې اختیار کاری دا انسان په اختیار کې به اختیار دی لکه یو معتزله وي موږ له خپل اختیار دی موږ پیدا کولای شو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ویته طوا د ځوان د مخرج نه ادا کړ یعنی یو څه کې د بدل مخرج نه ادا کړه چې ته خالق یې علی رضی الله تعالی عنہ باندې دا یو څه وی علی رضی الله تعالی عنہ ته دا یو پوښتنه کړه چاو چې تا کړ ویته وایي چې په اختیار باندې مزدابل او چتا کړ اوس دابل او چتا کړ نو خپلې بیا ته نیولې نو دا اختیارات چې دي فل اختیار د الله دی نو الله د مخلوق نه نفي کی عام او خاص کله عام نفي کی کله خاص نفي کی مطلب دا دی چې مشرکانو اختیارات بل چاله ورکړیو اختیارات بل چاله ورکړیو الله رب العزت وایي چې د اختیارات نشته اختیارات د الله دي سورۃ قصص آتش په تمایات کې عام نفي کړی دی آتش په دوه نمبر آیات کې وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيار عام نفي کړی دی دارنگی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 کی ہوئی قل لا انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیۃ الانفاق انتم خطاب عام دی پیرام انسانانو فرشتو ټولو ته شامل دی لا انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیۃ الانفاق معامی ہوئی چې اختیارات نشته دیگا خاص کمی رامدت کول یا انبیاء کرام آغای ذکر کی چې دوی اختیارات نشته
सूरत फातिर के 11 आयत की हुई वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। आगे और मामूली वसनिश्ते सूरत सबा के 20 आयत की हुई ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़। वसनिश्ते बिल्कुल इख्तियारात निश्ता दारंगे अंबिया और नबियों की अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी कही कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह। ज़ान इख्तियार न लमनो कुल ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। सूरत जिन की हुई ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। नूह अलैहिस्सलाम ने नबी की कुल ला अक़ूलु इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह। खजाने मां सर नहीं मिल्कियत और इख्तियार अल्लाह ने साबित की और गैर ने नबी की। जो मुतसर्रिफ अल्लाह रे इख्तियारमंद अल्लाह रे इख्तियारमंद अल्लाह रे। बरेलियान मुशरिकान अवई और शुभ गई वे कुरान की वही से इख्तियारमंद नहीं दा इख्तियार आतवाई आ गई जाती आ गई आतवाई नहीं आ गई दईला जाती इख्तियारात निश्चे नूर अल्लाह वाला और खड़ी हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत वाला और खड़ी हुई। अवल कुम वायु जेदगा अकीदा जिवा दाद मशरिकान हुआ चावई दा वैल इल्ला शरीकन हुआ लका तमलिकु हुआ मा मलक इल्ला शरीकन हुआ लका तमलिकु हुआ मा मलक। दास शरीक की सदा निष्ठा चावता है और इख्तियार और खड़े पर इख्तियार बन गए राबी जातो आई कायदू रागवली मुशरिकान शू अगवली मुशरिकान शू काफिरान शू और कुरान वही दावे समझ कबूल न है ऐसा अमल कबूल न है। तो मुशरिकान व अकीदा व तफसील इलाज है तो मुशरिकान व अकीदा व नेकान व बंदीगान ख्वारा कड़ी दी मेहनतुल कड़ी दी अल्लाह रब्बुल इज्जत वाला फुल इख्तियार वर्को देवाला की आदतनो कारणों और अल्लाह इख्तियार वर्को और तयवी से बदी इख्तियार इस्तेमाल औलों के तासु मुस्तकिल है दोबारा ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ना तपोस कौल का हाजत निष्ठा बरसदी इख्तियार बजरिया बांधे दखुल मुतक़िदीन और दखुल मुरीदान और दखुल ज़ाहिरीन और अदलुन को नागई हाजतुन पूरा कौड़ी बगैर ज़ाहिरी व असबाबना नागई बरेल सदा इख्तियार वाला अल्लाह और करे तो जाती न मानो अतवाई है मानो आवाज़ है मानो जिस देव जुमुम का इख्तियार दे दार ज़ाहिरी असबाब दलान दे अब बगैर ज़ाहिरी असबाब मानो अब बेदा वैल जब इस्तेमाल के लिए मुस्तकिल ली इस्तेमाल की मुस्तकिल ली तो हाजतुना पूरा कई दखल को बगैर ज़ाहिरी असबाब ना और दोबारा इजाजत तवस्सो तो जरूरत निश्ता बदेलन खबर है सड़े कोई सी
نو ډېر اشکالات په ختم شي. یو دا ده چې مشرک هغه وي چې هغه غیر الله له الله صفت ورکړي او هغه کې د الله صفت ومني. نو مشرکانو یا بریلیانو خدا سي نه دي کړي چې هغه له الله صفت ورکړی دی، بلکې هغه وایي چې دا ول الله ورکړی دی. نو په هغه کې دا صفت نشته، بلکې دا ول الله ورکړی دی. نو موږ جواب وکړو چې الله خپل صفت چاله نه ورکړي. دا عقیده غلطه وه. الله نه خپل علم چې کوم د خدایتوب علم دی چې بغیر د ظاهري اسبابو دی، او نه خدایي اختیار چې کوم بغیر د ظاهري اسبابو دی، دا الله چاله نه ورکړي. ولا يشرك في حكمه احدا. خپل هیڅ فیصله کې الله څوک نه شرط کړي. دویم ان شاء الله چې مشرک هغه وي چې هغه یو مستقل د الله رب العزت په صفات کې څوک مستقل وبني چې د بل اړه د لاندې نو هغه اله نه دی، هغه اله نه دی. نو مشرکانو کو مستقل نه ومنلې. نو موږ جواب وکړو چې استقلال مطلب دا دی چې الله ولا ورکو او څه په جزئیاتو کې چې استعمالي او هر ځای له الله نه اجازه تغشتو ضرورت نشته، او چې بغیر د الله د اجازه نه استعمالول شي. خدای استقلال وو یا د مشرکانو عقیده وه چې الله رب العزت د خپل علم نه علم او د خپل اختیار نه اختیار دای چې کمدنو دی بزرگانو ډور کو او د هغې د ورکولو نه وروستو دی په دې استعمالولو کې خود مختار دي. دوباره تپوس کولو ته حاجت نشته. دا شرک او غلط عقیده وه. قرآن ویل والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. په یوه ذره کې هم خدایي اختیار نشته، هغه پکې نشته چې ګنې یو کس له چرته بغیر د ظاهري اسبابو نه تبه او ټوخې وکړي. مثقال ذره بغیر د ظاهري اسبابو نه یو دانه بې ځایه کړي، دا نشي کولی. نو قرآن کریم اختیارات الله له ثابت کړل او غیر نه نفي کړل. دویم صفت د بادشاہت دی. دا قرآن کریم الله له ثابت کړل او غیر نه نفي کړل. یعنی د کائنات کې بادشاہی دا اللہ چلیگی. کائنات کی بادشاہ اللہ دے، امر او نہیں اگر صرف اور صرف دا اللہ چلیگی. دا اللہ رب العزت چلیگی. بادشاہت دا اللہ دے، بادشاہ اللہ دے. تو بادشاہی یو دا تکوینیات وا ملک تکوینی بادشاہی تکوینی. لکنور ته وی راو کیجا ډوب شا، سپوږمۍ ته وی راو کیجا وړه شا غټه شا، وریځ ته وی راشه باران ته وی وریږه. دا حکمونه کول دا الله کار دی، حکمونه کول دا الله کار دی. بادشاہ اللہ نے حکم اللہ کی. دویم دا حلالولو دا حرامولو اختیار مند اغا اللہ دے. انسانی جوان چی دے پائی کے ذن کارونا دے انسان نے اختیار دلان دی.
کارونه چې دي هغه کې د خپل حاکم نه دی چې کوم کار ته وایي جائز نو جائز او چې کوم ته وایي ناجائز نو ناجائز چې کوم ته وایي قانوني نو قانوني او چې کوم ته وایي غیر قانوني نو غیر قانوني دا اختیارات دغه نه دي چې سهل علی نو حلال دي کی حرام نو حرام دي کی جائز کوي نو جائز دي کی او ناجائز کوي نو ناجائز دي کی دا بادشاہی د انسان هم د الله د بادشاہی اعلان دی دیتا تشریعی بادشاہی وي دواړه چې دي د الله دی قرآن کریم کی بادشاہی الله تعالی ثابت کړی دا او غیر نه نفي کړی دا داغه مختلفه طریقې دي او مختلف عنوانات دي یو عنوان د ملک او د بادشاہي دا قرآن کریم کې ډېر دی الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض دا ملک مالک په لفظ قرآن ذکر کړی دی ملک مالک مالک فتعالى الله الملك الحق بادشاہی دا هغه سره لایق او مناسب ده فتعالى الله الملك الحق بادشاہ چې نو الله دی فتعالى الله الملك الحق ملك الناس اینا ملک مقتدر دویم لفظ آغاز و حکم دے نو حکم په لفظ آغاز ذکر کرے گا ان الحکم الا للہ الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین والحکم للہ العلی الکبیر علیہ اللہ بأحکم الحاکمین دا په لفظ د حکم داغه ذکر کړی دا دغه ذکر کړی دا په لفظ د امر انا له الخلق والامر ليس لك من الامر شيء بل لله الامر جميعا لله الامر من قبل ومن بعد لفظ د امر راوړي جاور حکم کول د الله کار دی تشریعی جدا راوړي چې د انسان بادشاہ هم الله دی او انسان له قانون د بادشاہ را لېږي لتحكم بين الناس بما أراك الله ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه كذلك أنزلناه حكما عربيا فاحكم بينهم بما أنزل الله إن الله يحكم ما يريد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دا حکم تشریعی راوړو نور غاڼو ځایونو کې امر تشریعی راوړي اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقول لهم الخيارة من امرهم فليحذر الذين يخالفون عن امره فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید دا امر د شریعت راوړي قانونی امر بادشاہ اللہ دے مالک بادشاہ اللہ دے بادشاہی قرآن نے تقسیم کرے انسان لے شوہر کرے خلافت مطلب انسان بد اللہ بادشاہی چلئی دا اللہ بادشاہی بچلئی سروری در دین و خدمت کریس بادشاہی زمانگا بدین کی خدمت کولی چې موږ خدمت وکړو یعنی نیابت وکړو د الله قانون جاری کړو
دا الله رب العزت قانون جاری کو داو ملوکیت دا الله دے اسلام دے راغلے ہو چې بادشاہی د انسانانو ختم کی او بادشاہی دا الله په انسانانو جاری کی دا الله بادشاہی په انسانانو جاری کی چې انسان باندې انسان غلام نہیں انسان باندې الله رب العزت غلامی دا الله رب العزت غلام وي نو بادشاہ یو الله دی نو مالک لفظ کې په یو قرات یو صفات ذکر شو او په بل قرات بل صفات ذکر شو چې الله رب العزت بادشاہ دی او الله اختیارمند دی خدای دې کې ویلي دي چې اختیارمند او د باندې منګه چې کوم صفات وایو هغه کې منګه د آخرت تفصیل نه کړي آیاتونه چې موږ وایو دنیا او آخرت دواړه اختیار د الله دی د دواړو اختیار د الله دی او قران کریم دې وایي چې اختیارمند او یا بادشاہ د ورځې د بدلې د ورځې د بدلې نو یو دا ده چې دلته اضافت مفعول به تشریح ده او مفعول به معذوف ده مالک الامر کله مالک الامر کله دا هر یو څه اختیار من الله ده او دارن د بدلې تفصیل ته دا هر یو څه اختیار من الله شو دوی مدادا چې دا تفصیل د باندې د اولاد کړه ده چې مالک یوم الدین اختیار مند اولاد د باندې باندې کې حکمتونه دي یو حکمت دا ده چې دنیا کې سنا سداوی چلیږي دنیا کې سړی ویل چې راستر کې زمادي لاسونه زمادي دارنګ وی لازمه کا زماده ملک زماده نو دنیا کې د زماده کې چلیږي په آخرت کې بیا دام نه چلیږي نو په دنیا کې سنا سم مجازي او تصرف دپاره الله رب العزت مجازي ملک سنا سم انسان لا ورکړو او دې کې انسان امتحانو کدا نه ورکړې بیا انسان مکلف کول څه مطلب وو والله تعالی کو ته اختیار ورکړل چې انسان دا ویل شي چې رازمکه زمانہ دا مال زمانه دا بدن زمانه والله ته وی دا ویل شي چې دا زمانه نو زه دا یو مطالبه کوم دکا زمانه زماکا دا ته چې کوم ته کې یادای چې دا څه زمانه نو زما مطالبه دا چې دکا دا ته چې وای چې دا زمانه دا زما په حکم استعمال کړي مسلمانی دا امتحان انسان دا انسان وی د اعمال زمانه الله وی ټیک ستاره خوزره دا چې ګاډې به هم زما په حکم او لګای به هم زما په حکم توای د عمل زمانه ټیک شو ستاره خودی کې ما جاری گئے زما خان او چلے به زما په نظام توای د کالج زمانه بالکل ستاره او زما مطالبه دا چې دا کالج دې زما په قانون چلاو توای د تاړه تحصیل زمانه ستادي خودی کې نظام زمانه دا د اسلام دې ته وایي اقبال وته وایي خودی مسلمانول دا خپل انا مسلمانول چې دا ستاسو کوم انا لري قران دې انا نه تعبیر
په وجهه باندې کړی بلا من اسلم وجهه الى الله فقل اسلمت وجهي لله اني وجهت وجهي لله اقم وجهك للدين حنيفا دی وجهنا دا انا دے دا زماره دا زماره الله رب العزت وی تو استر کی زمادی بالکل ساری خو استعمال کا زما بخوخه وګون استادی ټیک استادی خو استعمال کا زما بخوخه جب استادا استعمال کا زما بخوخه نو دا دنیا کې دا لږ غونډه کې نیمګړه غونډه کې زما انسان ویل شي او وځد کې لپاره انسان دنیا ته راغلی دی چې دې دا خپل زما چې دا خپل انا چې دا خپل خودي چې دا خپل انا مسلمان چې دا انا مسلمان نه وي نو دا انا وی بوت اره ایسا من اتخذ الهه هوا دا د کومنو یو لوی بوت نو دا مسلمان اولی دې لپاره قران وایي چې دا دنیا کې د زمانه ما چلیږي آخرت به یاد کم مالک یوم الدین حدیث کې راځي قیامت پر ورځ با الله رب العزت اعلان کی آئنا ملوک الارض آئنا الجبابرہ آئنا القہارون آئنا الجبارون آئنا ملوک الارض آئنا القہارون آئنا الجبارون آئنا ملوک الارض اذان ته به زوراور وي او سر د پاسه به سر نه مانو د سر د پاسه به سر نه مانو هغه خلق شو آئنا ملوک الارض آواز مکیانا بادشاہان شو آغی شو ایسو چا غزائی کی چون نخیشی خاص نمی آرد کیا جا دمزنن آغزائی کی سوک دسا رسولو وسن لری اللہ بجواب ہوگی اللہ وی لمن الملک اليوم نن بادشاہی دا چاہتا طول مغلیوی اللہ بجواب ہوگی للہ الواحد القہار مانن نبن چاہنے چلے گی للہ الواحد القہار نودا زکا قرآن کریم کی اضافت کرے دیتا دوستان رب چاہی اور منچاہی ہوئی وہ دنیا کے وقت تیر کا رب چاہی آخرت کے وہ منچاہی آپ کو دنیا کے لیے منچاہی کا آخرت کے وہ رب چاہی دنیا کے راقبل آنا مسلمان کا ادالہ بخوخہ وقت تیر کا ادالہ بخوخہ وقت تیر کا تو نبیہ و دوزخ تزید اللہ بخوخہ رضی و جنائی مالک یوم الدین ہوئے رضی و جنائی ہوئے اور قرآن کریم مخاطب مشرکان والے کتابو زن خلق داسو چاگئی دا سر قیامت ماننا اور قرآن کریم دا ابتدا نہ ہوئے چاورت دا بندے راوانا یورت راوانا آئی کے بعد اعمال تپوس کی دامانو تپوس پکیږي دویم قسم خلقو لکه یهودیان اهل کتاب هغه قیامت مانو خو قانوني قیامت نه مانو هغه ویل چې دا د نسبونو ورځ ده نحنو ابناء الله واحباؤه منګا الله یادولیو ولن تمسن النار الا ایاما معدودا منگا دوزخ موزخ نشتا منگا سیدہ جنت تلو لا یدخل الجنتا الا من کان هودا و نصارا یهودی و نصرانی و سیدہ جنت تلی ناغی قیامت مانا مدخل خواهی قیامتو قانونی قیامت اینا مانا قرآن کریم ویل یوم الدین دا دا بدلی رفتا دا چه کم دنو دا نصبون ورد ندا امام ابو یوسف رحمه اللہ کتاب دے
किताब खैराज हारून रशीद बादशाह तेना मुतालबा करो वे माल ډېر دی بیت المال ډک شوی دی او ډېره خزانه ډېره ډکه ده موږ د پوره مصارف ووایه چې په هغه ځای باندې خرج کړو هغه ځای یې خرج کړو د پوره مصارف یې راته ذکر کړه امام یوسف رحمه الله تعالی اول هغه ته نصیحت ولیکو کتاب الخیرات اوس اردو ته هم ترجمه شوی دی اول یې ورته نصیحت ولیکو ولکه سړی چې د ګریوان نه ونیوي او شڼای دی داسې نصیحت ورته کړی دی شڼولی دی یا هارون رشید باچا ته نصیحتونه کړي دي پای کې ورته یو نصیحت دا کړی دی فإنا ديان يوم الدين إنما يجازي الناس بأعمالهم لا بأعصابهم وأنسابهم فإنا ديان يوم الدين د قیامت پر ورځ چې کوم ځان بدې ورکړي انما يجازي الناس بأعمالهم لا بأنسابهم وأعصابهم هغه په عملونو بدل ورکړي او په نسبونو بدل نه ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کامیاب راجا وکړل عام وخاصه عام راجا وکړل خاص راجا وکړل اول عام اعلانونه وکړل یا قریش یا بنی عبد مناف یا بنی هاشم دا چې وایل عملو کوي لا املک لكم من الله شيئا زنګونه بچول نه شمه د قیامت پر ورځ بیا نه شم بچولې د خاص کا شروع کړل عباس ته اترتا د خپل نور ته وی یا فاطمه ته وایي ولوري عمل کا وګوري لا املک لك من الله شيئا زړه خلاصول نه شم کوله بچي د قیامت پر ورځ زما واستره سی بیا چې زه اخلاص کوم اختیار سفارت ځان نشي اختیارات ځان نشي زما بیا اختیارات نه چلیږي الله لا املک لك من الله شيئا د قیامت پر ورځ دا آل کتاب پر نظریه باندې پاګې راځو کو چې دا غلطه ده چې یو سړی په اعمال کوي او زموږ چې کمنو پیغمبر شته راګاږي وو یا زموږ نکشته راګاږي وو دا غلطه نظریه وا پاګې راځو کو درېمه نظریه د مشرکان وو دا غي عقیده وا چې موږ چې چا بندگی کوو نو هاولای شفاعنا عند الله دای موږ د الله دربار کې خلاصي الله رب العزت دربار کې خلاصي کوم ناسو کو چې کوم مشرکانو قیامت منو دا غي دا خیالو چې زمونږ د خدایان چې تاسو چې چا قبرونو طواف کوو د چا شکلونه جوړ کړی دي او د چا بوتانو جوړ کړی دي نو دایما زمونږ د الله دربار کې سفارش کوي زمان د الله دربار کې وزمون سفارش کوي قرآن کریم دا نظریه ختمه کړه سفارش دا چا په خوا نه دی او سفارش چا په نظریه نه دی هغه الله په اجازه ته او په قانون دی غیر قانوني نامه سفارش او زمینی سفارش دا قیامت کې نه چلیږي قیامت کې نه چلیږي او دې تفسیر قرآن کو چې مشرک لپاره بالکل سفارش نشته لا تقبل منها شفاعة ولا تنفع شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع دیو کې زمایاتونه راوړل چې سفارش آنه چلیږي دویم کې زمایاتونه راوړل الا باذنه سره چې الله اجازه دوی نو کیږي با او چې کوم کې موحدي او چې چاله کوي هغه مسلمانۍ موحدي
او د عقیده او معلومه وي یا راځي چې سفارش کوم دا مشرک نه موحد دی او د الله اجازه شوی دا الله اجازه شوی په اړه باندې کومه سفارش کیږي دا یې په شرطونه بیان کړل او چې کومه مشرکان نظریان وغیرہ کا نو دې د وجنه د الله په یو دین راوړو چې غلط نظریات ختم کی د قیامت ګڼ نو دلته راوړو یو دین د دین یو معنا د شریعت او نظام نو اختیار مند ورته د نظام او د دین دغه د دین اصل باندې قیامت کې لګي دنیا کې کله کله د دین بدله ملاو نشي د دین بدله ملاو نشي نو د دین اصل بازار چې هغه قیامت دی اصل بازار د دین قیامت دی دنیا کې د دې ډیره پته نه لګي کله کله دیندار افواري مالک یوم الدین دین دین چې دا بدلې ته ویل کېږي بدلې ته وایي لکه حماسه کې وایي دین نه هم گوادانو نو دغه مراد د بدلې ده روایت البیان کی صابونی ہوئی فسادو کا یوم ما ذرات و انما یدان الفتا یوما کما هو دائنون فسادو کا یوم ما ذرات و انما یدان الفتا یوما کما هو دائنون یورت جیسے کرلی جاگا باری میں بندہ رام سب اللہ ورکول شي چې صدا اللہ لور کړی دي اللہ لور کړی دي مدارت د بدلې دا د انسان د اعمالو بدلېږي قرآن کریم ویلي جزاء بما كانوا يعملون جزاء موافق د عمل جزاء او وفاقا جزاء موافق د عمل ذات باندې وي چې موافق د عمل وي موافق د عمل وي کله وی سوکو ما کنتم تعملون فل عملو سکی نور سوک دی بیا خلاصول نشي بالکل عام تا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله لا تملک نفس لنفس شیئا بریانو شیعگانو یویتونو جوکڑی جنت کنجیان نبی علیہ السلام علی لاور کړی کله وی ابو بکر نے ورکړي او هغه سره اختیار د جنت او د دوزخ دا خبره غلطه دي خبر عمل لا عمل موافق ببلوی شاہ اللہ رحمہ اللہ تعالی فرمائی دی جن انسان د نور شذونو نه خصوصیت ده انسان په عمل کې څلور څه دي یو انبیاء سے راپورته کېدل دوی موت ده بیا واپس کېدل لتا او دریم تشبث ده چې دوی روح پورې ونخلي او څلورمه احصاء ده چار دل سارے روح کے محفوظی ڈیلیٹ کی گنا رانی گنا حیوانات کی عام حیوانات دائی کی در روح نا و دزرنا انبیاس نوی وقتی طور جهوگی شنی اوبان آری کی آواز رو کو دنو کے دلاسا پاگی کی در روح نا راپورتا کېدل نوی انسان چه اوکان کئی خو په سوچ کې یو سړی سوق ورکړي نو په اراده ورکړي بیا چې ولا سوق ورکړو
نو دا نه وي چې بس ورې نو خبره ختمه شوه د ده په زړه کې هم صفاتې شي د یو څوک نتیجه دا څوک واپس د ده زړه راشي چې هغه ښه مې وکړل که بد مې وکړل هر جنت ورکړي ورپسې سوچ نه کوي او انسان بدن ته د انسان دی روح ته د عمل دوباره واپس راشي او دی وشي لکه ته سبحان الله وي داسې ناڅاپی کې په خولې نور راغلي دې ته د ده زړه نه اراده وکړه چې زه د الله صفت کوم نو چې وی دا نه وه چې تېر شو واپس دې زړه راغی نو هغې په روح کې یو اثر وکړو نو دا نه وه چې صرف راغی نو بیا لاړ نالته یې ځای ونیو تشبث هغې پورې ونښتو نو دا نه وه چې یو ورځ دې منخرته و نه احساب وي دا به د ده عمل نه لرې کېږي نه لکه احصاه الله ونسوه چې کله دا بدن د روح نه جدا شي او د بدن نه کڅوړه نه اثر وکړي را بدلی به شروع شي که ښه عمل یې کړو نو اکه به چې کندلو ګلونه شي او عطرونه به شي خوشحالی به شي او که بد په دې روح پورې نښتی و بد ور پورې نښتی و نو د چا نه به مار جوړ شي د چا نه لړم د چا نه سټک د چا نه اور بدا به ترې جوړ شي هغه به د عملونو نه جوړ شي هغه په دې روح پورې نښتي دي د انسان ته به بدله میلاو شي نو قیامت ورځ د بدلې ده د بدلې ده چې څه کوې نو هغه باندې وي لکه داود علیه السلام ویلي وو یا دار یا سیاد انت تحصد شوقا وحسکا یا د ګناهونو کوونکي که رازغو والی نو هم بهترې وي او که بیازغو وي نو هم بهترې وي درې بلې پتا دي انت تحصد شوقا وحسکا مالک یوم الدین اختیار